بم خدای پورا کړی هغه ګیاګان هم خدای پورا کړی هغه مالونه هم خدای برابر کړل اوس خو ډېر خلک د برکت نه به څوک چې کوم دی منکر شي د پیغمبر برکات وي د پیغمبر د برکت نه خو چې څوک منکر وي د الله د برکت نه څوک منکر وي دا مسلمان نشي پاتې کېدی د پیغمبر لوی برکت معجزه ده زمونږ د نبي علیه السلام لوی برکت د الله قرآن دی نو چې دې نه یو سړی انکار کوي دا به مسلمان کوم ځای پاتې شي دا مسلمان نشي پاتې کېدی برکت خو خیر ته وایي لوی خیر ته وایي برکت زیادت ته وایي په عربی کې نو الله د پیغمبر او د نیکانو خلقو په نور برکتونو الله مسلمان له خیر ورکوي فایده الله زیاتوي بهر کیف دا هغه ځای نه لاړل دواړه را روان دي او د بیت المقدس دا خو نو په هغه وخت کې چې کوم ځای ښار د شام دلته کې راورسېدل او د شپږو اتیاو کالو په عمر کې رب العالمین حضرت ابراهیم علیه السلام له د هاجرې نه د کشر ښځې نه یو بچی ورکړ او هغه بچی د نوم کېښود اسماعیل ایل په عبرانی کې الله ته وایي الله ته او اسم عربي لفظ دی اسماعیل یا الله زما د دعا قبوله کړي دعا به وکړه اسماعیل یا الله زما دعا قبوله کړي لکه موږ وایو آمین آمین هم په عربی کې په معنا د عجب د عجب دعوت یا الله زما د دعا قبوله کړي دا به وي نو چې بچی پیدا شو نو پروردگار ورته بچی ورکړو دی د شپږو اتیاو کالو عمر او دغه وخت کې اسماعیل علیه السلام نو خوشحاله شنو ما قوله نوم کېښود اسماعیل ورته نوم کېښود خوبصورت بچی الله ورکړ بوډاوالي کې الله بچی ورکړ حضرت ساره پریشان شو خپه شو خدای دا شو د هاجرې بچیو شو او زما بچیو نه شو نو خدا اچم چې اولاد یې نه خپي او چې بیا د بن اولاد یې وشو د دیني نو بیا په دې باندې ډېر زیات خپي الله زما بچی نشته هجرت خو ما کړی دی واقعي لویه قرباني کړې وه څنګه چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار پرېښود قوم یې پرېښود نسب یې پرېښود کلی یې پرېښود دقه رنګې ورسره بیبي سارې رضی الله عنها هم خپل قوم پرېښود پلار یې پرېښود وروڼه یې پرېښودل تربوران کلی او صحرا او دشت او بیابان ورسره ګرځېدل رب العالمین د هغې بیا دعا قبوله کړې ده خو لږه څه موده پس نو د بنو یو بل سره خامخا روان نه راځي حضرت ساره رضی الله عنها د هاجرې په منځ کې اختلافات پیدا شو روانه جوړه شو اوس دا په ابراهیم علیه السلام باندې بل امتحان اوس د الله طرف نه راځي او په دې امتحان پسې د الله ډېرې مهربانۍ دي شاته پټې خو لا چاته ښکاري نه بل امتحان پر راغی دواړو ښځو منځ کې روانه شوه دې حده پورې روانې راورسېده چې سارې رضی الله عنها قسم وخوړه چې یا به دا دلته یا به زه دلته یم او دا به لړکې او داسې ځای ته به بوځئ چې زما سترګې نظر پې بلکل نه لګي او یا ما لرې کا ابراهیم علیه السلام چې سوچ کو خدای دا په بل امتحان کې واچولی شو مخکې د نمرود امتحان د پلار امتحان د قومو بیا ورپسې د مصر د بادشاه امتحان راغی هغې کې خدای الله کامیاب کړم دا اوس ورپسې بل امتحان الله دې کې به څه کوم ساره هم نشم پرېښودی ځکه قرباني کړې ده قوم او وطن او وروڼه ورسې پرېښې دي او دشت و بیابان صحرا کې را سره پیاده سفرونه وکړل او هاجرم نشم پرېښودی د دې غریب هم څه غلطي نشته ماشوم بچی دی ورسره اسماعیل د دې سره څه وکړم فورا د پیغمبر کار دلته ښي چې الله سره یې رابطوي فورا یې رب العالمین سره رابطه وکړه یا الله څه وکړم وی ساره مه خفه کوه دا هاجره په یو اوښ سوره کا بچی مو سره واله ته مو سره په هغه اوښ سور شه او دا اوښ روان که چې کوم ځای کې دا اوښ سم لاست او بیا نه پاسېد هلته یې کوزه که هلته یې پرېوته ترې راځه او چې اوښ کوم ځای سم لاست او بیا نه پاسي بس هملته کې دا بچی سره دا بیبي دې کوزه که او ته ترې راځه دی خیال چې زه خو داسې یو میل لرې بی نو یو 2 میله لرې بی یو فرلانګ لرې بی الله څه ځان سره والم اوبه م ځان سره والو یو تیلی کې په یو ګوتی کې ځان سره ستوان او کجوري مجوري سامان هم والم یو ګوتی ډکه کړه اوبه کې یو بتکې د اوبو ډک کړه او په اوښ 3 واړه سواره شو ښځه او خاوند ماشوم بچی روان شو اوښ روان دی هغه شام نه رب العالمین هغه اوښ مکې مکرمې ته راورسو د شپونه د میاشتو مزلې پکې تېرې شوې رارسېد مکې مکرمې
مکه مکرمه کې چې اوښ کوم ځای سملاسته او کېناسته او بیا نه پاسي او چې پاسي نو بیا هغه ځای له راشي چې دې اوښ وشلي او په ځکه لار باندې خو کېناسته خو بیا به پاسېد که نه دمه خو به یې کوله خو بیا به پاسېد سفر به یې شروع کړو دې نه مخکې سفر نه کوو اوښ به یې پاسه نو بیا به هملته راغې کې به ناست بیا به یې پاسه بیا به هلته راغې کې به ناست دا ځای معلومېږي چې الله ما ته غوره کړی دی دغه ځای نه کور شته نه آبادي شته نه انسان شته نه اوبه شته او دومره په میلونو نشته په میلونو اوبه نشته جدي دریاب ورسره خوا کې بیږي خو هغه هم تقریبا 48 میله لرې دی هغه دریاب هم تریخ دریاب دی مالګیجن تریخ دریاب خدای دا کوم ځای ته راغلو دلته خو فصل هم نشته اوبه هم نشته انسان هم نشته تا الله حکم و بس خدای هم کوزه کړه بچی هم کوز که هغه توشدان د خوراک هغه تیلی مو ته کېښود هغه اوبه به ته کې مو ته کېښود اوښې ده پړي نه ونیوه روان شو چې روان شو دا ښځه ورپسې ورله د دې لمنه یې کلک کړه نو ابراهیم علیه السلام چېرته ځئ مونږ دې چا ته پرېښود او ما خو څه کې دا ماشوم بچی دې چا ته پرېښود ته څه کې ما دومره لوی جرم کړی دی څه غلطي مې کړې ده هغه دنیا نه دلته دې راروکه کړه څه چل مې کړی دی او بیا ښځه څوک ده د بادشاه لور ده د بادشاه کور کې لویه شوې ده نو چې یو نیازبین انسان یو د بادشاه کور کې لوی شي او داسې دشت و بیابان کې وغورځی دا چې ته ژوند تېرولی شي ابراهیم علیه السلام ورته بلکل غږ نه کوي که کوي خو ژړا ورځي ورته مخ نه شي راړولی کتې هم ورته نه شي که ګوري ورته بیا په ژړا غږ نه کوي بس دې ته روان دی ښځې بیا ورمنډې کړې سړیه تا ته ویم که نه موږ دې چا ته پرېښودو او دا ماشوم بچی چې دا مینه به دې ورسره کوله او غېږ کې به دې راغېسته او ښکونه راغېسته او ښکونه او به دا چا ته پرېږدې موږ خو دا خیال و چې ته به راسره ته رانه بیا واپس شام ته موږ به څه کوو دلته داسې ځای کې هم پرېږدې چې انسان یو ځای کې هم داسې پرېږدې چې انسان خو وي که نه اوبه خو وي دلته خو هېڅ هم نشته بوټي هم نشته یو اونه و باس چې دا کوم ځای کې دوی کوز کړي یو غټه اونه د ځنګلي ابراهیم علیه السلام سترګې د اوښکو ډکې دي کتې ورته نه شي بیا د مروه پورې ته لاړ دی بیا ورمنډه کړې سړي پوه یم که چاته خو هوښیاره وه پوه وه ډېره هوښیاره وه وی الله امرکه الله درته حکم کړی دی پوه شو چې دا خو د خدای پیغمبر دی دی خو بغیر د الله د حکم نه یو کار هم نه کوي الله درته حکم کړی دی ابراهیم علیه السلام دا سر دقسې وړه نور غږ یې ونه کړ بس ښځې ته لاس نه پرېښود وی ښه خاونده په مخه دی ښه الله لا یضیعنا الله به موږ نه ضایع کوي بس چې الله حکم دی دا زما په الله ایمان دی په ښه عقیده او پوخ یقین مې دی په رب العالمین چې الله به موږ چاته ضایع نه کړي زه په مخه دی ښه خزرانه بچی سره خپل کېناسته د هغه اونې لاندې او حضرت ابراهیم علیه السلام روان دی چې داسې ځای ته ورسېد چې شاته یې وکتل نو نه ورته ښځه ښکاري نه ورته بچی ښکاري نو یو غونډی ته وخته نو د الله نه سوال کوي ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم الله پوهې کړه فکر مه کوه چې دا کوم ځای دی دا ښځه او دا بچی پرېښودل دلته زما یو بیت الله دی هغه بیت الله دی دلته چې د نوح علیه السلام په طوفان کې روان شوی دی دا د هغه بیت الله خوا کې مې پتا دا ښځه او بچی پرېښودل غم به نه کوې د دې حفاظت په ما دی لیکن بیا هم بچی دی ښځه ده الله ذمہداري مو اخیسته پریشانی خو وي که نه لکه غم خو شته یا الله خپل بچی مې پرېښودل هغه وادي کې هغه خوړ کې چې الله قابل کاشت نه ده نه پکې بوټې شته او نه پکې فصل شته عند بیتک المحرم الله تاوی دلته مې بیت الله دی ما خو نه لیده خو خدای په خوا که مې الله پرېښود نو ربنا لیقیموا الصلاة یا الله وایي ما خو پرېښودل که ما سره وي خو زما ښځې هم ستا مونځ کو ځکه ښځه چې نه کوي خاوند ورته شا مونځ کو او که دا بچی مې لوی شوي نو ما پې ستا عبادت کو په ښځه هم ستا عبادت کوم پروردګار او په دې بچي به هم ستا عبادت کوم الله زه ترې لاړم خو چې خدایه ګورې د خپل عبادت نه منې نه کې لکه ورته واچوه چې ستا عبادت کوي ګوره مقصد څه دی ربنا لیقیموا الصلاة خدایه زما الوان دی خو